کې په نکاح کړه داسې کمسله ښځه به 2 نمبر سړی به هم په نکاح نه کي نو هوښیار یوسف لیونی و چې دا یې په نکاح کول اعوذ بالله سوال نه پیدا کېږي. فلما سمعت او علماء په دې مقام کې لیکلي دي قد شغفها حبا اي دخلا حبه شعاف قلبها. شعب دې ته وایي چې د زړه پردې وشلي او ورننوځي دې ته شغف وایي. د زړه دا پردې او اختیار وشلیږي او یو شی ورته ورننوځي دې ته شغف وایي. الله فرمایي چې دوب زلیخې د زړه پردې دي مینې شلولې وې او د یوسف دا مینه ورکې ورننوتې وه. یو درېمه خبره ته علماو دا هم رایستې ده چې ښایسته غلام او ښکلې نوجوان صفتونه به په کور کې نه کوي. وجه دا ده ته چې د یو هلک د ځوانۍ صفتونه کې نو دا ښځې به دا وایي نه چې د لیدو قابل دی نو چې ویني نو بیا به وایي نه چې ورسره خبرې کول غواړي نو چې خبرې ورسره وکړي نو بیا به وایي نه چې مطالبت یې کول غواړي. نو پته لګي چې ښه نوجوان به نه په کور کې غلام کې نه به د کور په ور ښه ځوانۍ والا هلک ودرې او نه به د پردو نوجوانانو ویډیوګانې د ښځو مخ کې ګوري. تر دې عالمان وایي چې نوجوان عالم ښځو ته غږوم ما دومره پورې احتیاط ګورې اسلام کې راغلی دی. دې وجې نه ځینې علما چې څومره ګورې هغه د زنانو د تبلیغ کلک رد کوي لکه دې دا مونږ خو هسې بدنام یو ابھی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مونږ خو خلکو کشف الغطاء عن تبلیغ النساء څه نوم دی کشف الغطاء عن تبلیغ النساء دا د اکوړي د مفتی سیف الله دی کتاب دی او د ټولو دیوبندیانو تقریرونه دی پې هغه وایي په دې خبره کې شک نشته چې د ښځو تبلیغ حرام دی. داسې تبلیغ چې ښځه د کور نه وځي او پردي کور کې شپه کوي دا شپه به نه کوي لړه دې شي تعلیم تعلم دو کې خو شپې له دې کور ته راځي. اوس دا مونږ ته وایي چې تاسو نه القول البلیغ فی هفوات التبلیغ د توکل شاه دی او د شوکت دی هغې ټول په دې خبره راجمع دي چې ښځې جهاد له نه ده ایسته چې سرونه لولیدل نو ته صرف د شپږو نمبرو دپاره بار چته وباسي او دا د عفت تقاضا هم دا ده چې دې ته تعلیم وکړه نو په کور کې وکړه. قرآن وایي واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. خپل کور کې دې ته د الله د کتاب او د بخاری و مسلم درس شروع کا خپل کور کې دی له پروګرام وکړه. دا ښځه لال دی کالې دی جواهر دی هیره ده نو چا سره چې ډېر سره زر او جوهرات دي نو دې خلکو ته لاره کې ښایي چې ما سره جواهر دي که پټې صندوق کې ساتي پټې ساتي ولې د ښه څیز غله ډېر دي دا ښځه ښه شی دی پوهېږي که نه ښځه ښه ځای لري نو مطلب دا چې دا څه وکړه دا پټه وساته د کالي غونده بس د دې عزت وکړه. کور ته ولې لوډ سپیکر راوله که نه کور ته ورته ډیګو لګوه که نه چې هغه پې درس اوري کور ته ولې کیسټې راوړه که نه کور ته ولې میموري کارډ نوک راوړه که نه ویسا شیخ صاحب میموري کارډ ته نوک وي یو نوک ولې موبایل کې ولګوه د قرآن درسونه به پې اوري. زمونږ کور والا خپله د مجتبا مفتی صاحبو او د امیر حسین باچا شیخ صاحب د هغې د درسونو نه په موبایل باندې داسې ترجمه زده کړې ده چې ستا زما به عقل هریان شي د ښځو خو مازغم تیزي نو بار یې مه لیږه او چې ویلیږي نو ټیک ده چې لیږي داسې مدرسې ته ولیږه چې هغه کور که هلکان اوړي راوړي نه د پردې انتظام پکې. دویم دا چې سارې په رڼا کې لیږه نو مازدیګرې په رڼا کې واپس غواړه او چې درنه کېږي په لاره ورسره یو ماشوم تکړه کس یا خپله یې بوزه وراوله نو دغه طریقه د تعلیم ده. نو عرض دا دی چې یوسف علیه السلام نیک سړی و دومره کمسله به زلیخه هم نه وه خو چې داسې ښایسته ځوانۍ والا کس د کور مخې ته اوړي راوړي نو مسله جوړیږي. نو غلام به هم په کور کې داسې نه ساتي چې ښایسته وي او د ښایسته نوجوان صفتونه به هم کور کې نه کوي او نه به ښځې د پردو سړو خبرو نه خبرې. ځکه عالمان فرمایي د کلي او د کور د کلي د پردو خلکو احوال به ښځې ته نه وي بس په هغې خاموش شه او د کور خبرې بار مه کوه. ځکه حدیث مو ویلی دی که نه څه کې دی نسائی شریف کې دی که ابو داود کې دی چې الله په هغه ښځې 3 ورځې لعنت لیږي چې هغه د شپې د خاوند د راز خبرې بار پردو ښځو ته کوي پردو ښځو ته به هم ښځه خبرې نه کوي بس دا خو ستا او الله لعنت په هغه سړي هم لیږي چې هغه د شپې ښځې سره څومره تعلق جوړ کړي نو هغه بیا سار پردو سړو ته وي. دې څیزونو نه احادیثو کې منع راغلی ده. اسلام حیا او عفت چې کوم دی نو هغه خوښوي.
فلما سمعت بمکرهن نو هر کله سمعت چې واوریدو دی خزي بمکرهن طاغنونه د دې خزو ګوره دا چې کم دین ورستو کېده نه فلما نو هر کله سمعت چې واوریدو دی زلیخي بمکرهن طاغنونه د خزو زلیخه خبر شوه خلکو ته خو بار لړه شکه نه حساب کتاب بدل نو ارچا به وي یخوارې تا ته پته شته یخوارې زلیخې خدا کار کړی دی هغې به ته یخوارې دا مالداره خلک یې داسې په دې غودو ناغودو یې څه کار نه هغې وي هاو که نه خوارې ما ته هم داسې ښکارېده دا کتل متلي وي سم نه وي اصیله ښځه نه ده وي زمونږ ورسره غم خادي پاتې هوښیارې ښځې خو یېرېږي که نه هغې کې عفتي نو دا خبر شوه چې ښځې ما پسې څه کوي لکه طاغنونه کوي او زما خلاف ګوره د غیبت نه تعبیر په مکر سره وکړو سمعت بمکرهن غیبت یې ونه وي مکر یې ووي او مکر څه ته وایي تدبیر خفیه ته ځکه چې مقصود د دې څه دی د دې الزام نه دی هغه الزام دی او الزام کې مقصود دا و چې د راعیل به زړه د ده نه بلکل پورته شي نو بیا مونږ به یې واخلو هغې هم څه داسې ښې ښځې نه وې خو هغې مکر وکړو غیبت یې نه کو غیبت دې ته وایي چې کم از کم معاشې ته بد ګڼې خپله خو د بل بد دي نو ته یې بیانې او مکر دې ته وایي چې داسې خبرې دې ښځو شروع کړې چې اوس دا غلام دې بار کي همون خاوندانو ته ووایو چې دا غلام د کار دی راوایخله نو زه ایسته به مونږ له خپل نمبر سر ورکو او رابطه به د ګیټ نه کوو ټیک شو که نه نو سمعت بمکرهن لفظ د مکر یې راوړو دا د هغې هغه کلاړتوب ته اشاره وه چې د ښار ټولې ښځې داسې وې چې نوم د یوسف په ټول خار کې خورو او ټولو ښځې وې چې زمونږ کور ته به دی کله راځي ته په خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي فلما سمعت بمکرهن هر کله چې واورېدو دي طاغنونه د هغې ارسلت الیهن نو جواب ولېږو د زلیخې الیهن د ښار د ټولو ښځو ته وآتدت لهن متکعه او تیار کړو د زلیخې لهن د ښځو لپاره متکعه ځای د تکیاګانو ښځو له یې ډوډۍ وکړه چې پته راته ولګي چې زه په خطا یم که تاسو یې وآتت او ورکړه کل واحدة هر یوې ښځې ته منهن د دغې مکرجنو نه سکینه چړکی په لاس کې وقالت او وویل دې زلیخې یوسف ته سوال راځي چې دومره غټ بی بی سی وچلې د 302 کیس ته خبره لاړه دی بیا یوسف ته په کومه خوله آواز وکړو نو علما ځنې وایي چې دا لړه یوسف ته په جړا شوه چې بس وشو که نه غلطي ده کړې مې ده بس آینده به داسې نه وي خو دومره ده چې ته زمونږ غلام یې نو حکم زمونږه منه او زمونږ خبره کې تابع اوسه او څوک وایي چې الله د غلام کوه ما که هر څومره د څوک بدنام کړي بیا به هم د هغه خبره مني یوسف علیہ السلام غریب درونو چپو واله غلامو او په غلامه کې کته باندې دومره بدنامه مو لګي کنه خو بس مجبور به نو مجبوریم څه شی د شیخ سے پدې ټکی ځان پوهاګه او قص علی هذا البواقیه وقالت عوذ مصر عزیز اخرج تروز یوسف علیهن مختا او تیر شددی خزو نو اغي سره خو چاړې وی کنه ویزه کټ کې نو اغي چې کم دې پاسه او باندې داسې لاس کې به سیونی ولو نو اغي داسې او کټکاو او چې څنګه سی او کټکاو نو مخې ته یوسف علیه السلام تیر شو نو چې تیر شو فلما رعینه هر کله چې رعینه ولید د ښځو یوسف علیه السلام اکبرنه لوی وګڼلو په حیث کې اکبرنا د تندیل لاس رو به خدایو چې رب داسې حسن دا خو صحت دی په دوا وقطعنا او زخمی کړل دي ایدیهن لاسونه خپل د سیو پځې چاړه په ګوتو راخکله ټول په یو حساب وقلنا دی ویل حاش لله پاکی د الله لرا ما هذا بشرا ای زلیخی دا خو نه دی بشر دا خو بشر نه دی دا خو خوړل گئی ناشنا حسن دی ان هذا نخکاری منتدا بشر الا ملک مگر چرته فرشتہ بی کریم عزتمندا فرشتو کوم وی عام فرشتہ نه د عزتمند ده دیزه کې قرطبی ډیر تیز تل دی وی چې حسن دام د سحر د اقسامونه یو قسم دی
دا حسن څه دی ځینې خلک وایي تخیلات دي که نه وایي حسن چې کوم دی نو سحر نه مني نو رستم شیخ انکار حدیث والا کتاب کې جواب کړی دی چې هر منکر حدیث ښکلې ښځه کوي که نه کوي هغې ورته وایي چې او کوي نو وایي دا حسن هم یو سحر دی جادو دی بس زړه بې اختیاره کي که نه که ځینې ځوان وایي چې ماله به پلانکی ښځه کوې نو که بیا وله بله د بادشاه لور کې هغه وي هم زه به دا کوم ماله دا ماله بله ده غټ عمر کې ماشوم شو ماشوم له چې زور کې وي نه ماله دا ماله دغه نه هر څه ولي نو دې هم بیا هر څه ولي ماله هم دقه د ما مالو خیال دې کړي که نه نو قلنا حاشا لله ما هذا بشرا د دې حسن ته دا خو انتهایی زیات حسن الله دله ورکړی دی او دا امتحان و هغه یو څه نوم دی حافظ جان مولوي صاحب هغه یو هسې بدعت پرسته سړی خو اواز کې ډېر اثر و هغه وی یوسف علیه السلام نه و وی بس د مصر د ټولو ښځو د بېعزتۍ دپاره یو لوی ناسور وګرځېده ټولې پې بېعزته شوې نو وی د دغې نه بعد د مصر عزیز سترګې هم اوچتې شوې او د سلیخیم له غونده کېړه ښه شو چې یوازې زه پرېږده تا زه خو لیونی شوی وم نو تاسو ولې د سیو په ځای ګوتې کټ کولې خو پته لګي نه ګناه زما ده نه ستاسو ده د دې سړي حسن دومره حد د کمال ته رسېدلی دی چې داسې زوردارې اوبه دي چې ورخلی په خبره پوهېږي که نه ځکه عالمان فرمایي چې مه کوه بلکې د تهمت ځایونه د شک ځایونه بس دی کې مه کښېنه ځکه بیا علماو د لواتت په مسلو چې کوم کتابونه لیکلي دي هغې کې یو غټه باس دام ده چې صحبت الاحداث نه به ځان ساتئ د مجلس د ګناه نه ځان ساته که ځان دې کلک کړو نو ګناه به د یو ځل چپه کړي نو ښه دا ده چې ځان د مجلس د ګناه نه وساته نو دا یو مقام چې ختم شو اوس دا څلورم مقام دی تر 35 آیته پورې چې بس بدنامه خو وشوه او خبره خوره شوه اوس مخې ته څه کېږي نو مخې ته دویمه خبره اوس څلورم مقام کې دا ده چې ټولو ښځو ومنله چې نه مسله دا ده چې یوسف علیه السلام هم پاک دی خو د ښځه غریب هم مجبوره ده ځکه حسن د یوسف علیه السلام دا ډېر اعلی دی ځکه وی ما هذا بشرا دا ولې وایي چې نه دی دا بنده خطاکار ځکه چې د نیک سړي د مخ نه پته لګي داسې ونه وي چې ما هذا بشرا دا سړی نه دی څه مطلب څنګه سړی نه دی نه دی دا سړی خطاکار ما هذا بشرا نه دی دا سړی خطاکار ولې د دله او د داود سړي په مخ کې نور نه کو سور سپینې خو په مخ کې نور نه یوسف علیه السلام له الله حسن هم ورکړو خو مخ کې نورو نو ښځو وی چې ما هذا بشرا دا خو خطاکار سړی نه دی د مخ نه پته لګي نو چې دا خبره کلیر شوه او ختم شوه نو دا بوس هلکه څه فساد دی دلته جوړ کو نو دا خو خبره فاینل شوه لیدلی یوسف علیه السلام صرف زلیخې و که بل چا لیدلی و نورو ښځو یې صرف نوم اورېدلی و په نوم یې ماینې په نا لیدلی ما ماین شوم وي ما به د دا سره زه ډېر ارمان کوو بس هغه ارمان یې پوره شو اوسو مسله ځوانه دا ده چې دی ورته وی چې فایدې مو دوه وکړئ څه وشوې ښځو بیا هم وي دوه فایدې وشوې وي که نورې څه هم نه وي په ډوډۍ کې م خو یوسف علیه السلام ولیدو که نه مونږ خو د ده ډېر ارمان کوو چې دا یوسف به څنګه وي که هېڅ هم نه لیدلو خو وشو که نه خبره پوه شو که نه هغه ما درته کیسه کړې وه که نه وي هغه ساده ګلو ملا نصرالدین دا ډېر چالاک و نو یو سړی چې ته یو ښځې ماشوم ته پی ورکول نو کله چې پی ورکولو نو هغه ښځې سینې ښکاره کړې ماشوم ته پی ورکولو نو هغه مولوي صاحب ووایي چې دې سینو له به د دې ښځې څوک ګوتې ووسي نو هغه یو وی چې چیزو خلکو ته چې خوله بدله ماته کی دا کارونه کی نو هغه چې دا آسان کار دی له دکان نه بسکټ راواز د ماشوم ته ونیو وی د دې نه چک کا او دې نه سره ګوت کا نو ګته ولا ورلې نو خلکو چې دا غړل وکي نړۍ دی ان الله نو هیڅ دا غړل وکي دا غي وی چې کم از کم ګوتم خو ورلې کنه یوسف علی السلام هم خولې دو نو چې کله دا کیسه ختم شوه نو یوسف علی السلام خو تیر شو کنه داسې دې طرف تم قطار او دې طرف تم قطار دی په منځ کې یوسف علیه السلام تیر شو سلام به کړي چې تیر شو نو هغه خو لاړو دې ګوتې کټ کړې
زلیخی ورته ووې وی قالت وی زلیخی فذلکن الذي داغه کس دی لمتننی فیه چې زه ملامته کولم تاسو فیه په باره د دې ځوان کې وی زه ټینګه نه شم نو تاسو کمې خیر وکړو تاسو هم یخه ګرم یو شو ګوتې دلته کټ شوې نور هم په دې ډېر څیزونه قیاس کا ولقد راودته یقینا ما د غولول کول اوس خبره صفا کړه ول خو یریده کنه خو چې ټولې ګیرې شوې او ټولې ووی چې او سړی ښکلی دی زلیخې واقعي تا ته دوره ګناه نشته سړی ښه دی حسن الله ورکړی دی نو بس صفای وی ذالکن الذی لمتننی فی تاسو زه ملامته کولم نو آیا زه د ملامتیا قابله یم وی نه نه نو دی ورته ووی ولقد راودته عن نفسه یقینا ما د غولول کولو دې مې دوکه کو عن نفسه په باره د نفس د ده کې ما ورته ووی چې ځان لږ ما ته حواله کا فاستعصم نو د ځان بچ ساتلی دی زمانه ماشاءالله والفضل ما شهدت به الاعداء صفائی هغې ته وایي چې مخالف وایي چې او دا سړی بچ دی او دی په نو هغې وایي چې او تر اوسه مې غږ نه کوو ما دې ګناهګاره و چې دا سړی دی چې ده زما بېعزتي کوله اوس وي زه ښکاره وم چې او زما ګناه و ځکه تاسو مو منل اوس کیس کم شو ولئن لم يفعل او که ونکړو د هغه کار ما امره چې زه حکم کوم دته خلق ورته وی اوس د یوسف باره کې څه وی اوس ته ما هغه مطالبه کوم انو دی ورته وی که وی نه کو په خبره وی لا یسجنن خامخا جیل ته بدن نه کړي شي دی ولا یکون من الصاغرین او شي به دا یوسف د بې عزتونه خاندان به وله پیدا کړم او خبر به کم پې چې ورور مو د زنا په کیس کې جیل ته تللی دی دې باندې دمکي ورکوله یوسف علیه السلام خو اول وړوکې و هغه خو ویم نه چې زما وروڼه شته زما مور پلار شته هغه وایي چې بس چا خرڅ کړی ما نو دې خبرې وله پړه زور ور نه کو هغه چې بس بې عزته مې کړه نو د عزت ذلت مالک خو الله دی تاسو ته ما ویلي که نه وي د علم او د دولت او د عزت خپلو کې ګپ شپ دې دولت ورته وي چې د موبایل نمبر راکړه که نه اوس که روک راروک شي یو بل سره به څنګه رابطه کوو دولت ورته وي موبایل پرېږده اکثر به بند وي سګنل به کار نه کوي پیکج به نه وي واټسپ به نه پوهېږي وایي زما زه دا دی چې کله د نظر وک شمه نو دولت ورته وي ما د بادشاهانو مجالسو کې ګوره هلته به میلاویږو بیا به ګپولو ښه علم ورته وی به زما هم نمبر ما اخلی ما چې د نه روک شومه زه نو ما د عالمانو په مدرسو کې طالبانو سره ګورئ قال الله قال رسولو دا چونې چې منډې وایي دقه ځای به لوی علم پروت وي دغه ځای به علم وي عزت ورته وی وروره تاسو خو دلته پاتې شوئ زه دنه لاړم زه چې دنه روک شوم وي بې د رب د دربار نه ما بل ځای نه شی موندی نو دی وی چې ولا یکون من الصاغرین ذلیله کومې بیا که ما سره زنا نه کوي نو هغه وایي چې عزت ذلت خو بره دی وتعز من تشاء وتذل من تشاء زه زلیخې لاس د اخلاص جیل مې قبول دی خو ستا دپاره زه ګناه ته نه تیارېږم دا هم په مولانا مودودي باندې دې ځای کې رد راځي چې ته د وهم بها نه دومره تیز ځای نو ته دې ځایونو ته نه ګورې دا څومره د هغې په نفي دال دي خو د ضمیر اشتباه ده نو خو تاویل وکړه که نه کلام د عرب ته رجوع وکړه او وګوره تفسیر کشاف د معتزلو هغه لغت باندې ښه چلېدلی دی الله اکبر نو خبرې ورته پیش کړه چې بس لنډه خبره بدایي چې دې ما سره تیار شي ښکاره دي اوس دې ما سره څه وکړي داسې وکړي خاوند ته مخامخ وي لئن لم يفعل ما امره اے زما خاونده که دې زما دا فرمایش نه مني د جیل ځای دی دا د هغه په د اوستوب ښکاره دلیل دی چې ښځه ده خو بیا خو په ټوپونه ووهه قال ویل یوسف علیہ السلام ربی زما ربا ماشاءالله په دومره ټینشنونو کې دننه خالص چغه رب ته وي کني د نبی زوی دی نه وي چې یعقوب علیہ السلام په نیکۍ میرا مدد شه یا د ابراهیم علیہ السلام په نوازو کې راځي چې اے الله د ابراهیم علیہ السلام په توپیل او په برکت او په جاه او په وسیله او په حرمت او په حق باندې زما امداد وکړي اومده نه قال وی یوسف علیہ السلام ربی زما ربا السجن احب الیا جیل زیات وخت ماتا مما دا غکارنا یدوننی چرابری دا خزما خزه یاد نکړه دا ټولې خزي یوسف علیہ السلام ته پته و چې اول خو یو ځل هغه اوس ټولې خزي زما په بیزته پسې شوې
وإلا تصرفوا كتا وزمان وانړول تا وانړول عني زمانا كيدهن مكرون لدوي اسبو إليهن کوک بشمز د مجبورینا مائل بشمز د مجبورینا إليهن دی خزوتا وأكم من الجاهلين او شم بزدنا پویا خلقنا اے اللہ اوس می تا ته چغو والا رب تر دې حد زما وسبو اے رب ما ځان د ګنا نه بچ کو اوس الله خبر زما د وس نه بار دا یو خا د جیل تورې تنبیدی اور یو خا چې کم ده ستانه فرمانی ده رب د جیل د تورو تنبو ته په امن او په پاکي حیا سره ولېږي اور د دې بدنامي نه مې بچ کې اسنه چې د مصر په تاریخ کې د یوسف علی السلام نوم په زناکارو کې راشي اے رب خپل ځواني په داسې ټکو بدنامول نه غواړم اشاره د دې خبره طرف ته چې ځوان به همیشه ځان د بدکارۍ نه ساتي او ځوان زاغي توام چې هغه د خپل جامع حفاظت وکړي دا خو ځوان نه دی چې هر ونی ته خيږي او په هر اوچت ځای ټوپ وي ویږي کنه وغیرہ ذالک دا هیڅ نه ده نر خو دې ته وي ځواني خو دې ته وي دا هغه ځوان په ځوانۍ کې الله برکت اچي چې هغه ځوان د ګناه نه ساتي او دا کم ځوان چې هر ګناه ته لاس اچي والله د واده نه بعد هم او آخر عمر کې الله د ځوانۍ نه برکت واخلي او صحت تباہ او برباد شي دې د وجنه لخور لور د ارچا تمیز بکې عالمان وی علامه ابن قیم یو ډېره ښه خبره هغه ملګري ته په الجواب الکافي کې لیکلې ده دی ورته وایي چې ته په لار را روانې او یو جینۍ برک شوه چې دا خو هغه کمسله لږ ولاړ دی نو وایي ستا د لارې د ودرېدو د وجې نه چې یو پاکدامنې جینۍ لاره بدل کړه وایي ستا مثال د بیابان د شرمخ او د خنزیر نه بدتر دی تاکي اوس شرمخ چې په لار ولاړي نو خلک لار بدلی کنه نو ته خو د شرمخ نم بدتر شو چې د محلي جینې ستا د تر لور د ماما لور وغیرہ ستا د گاون جینې ستا د کلی جینې ستا د علاقې جینې او قتل او پوه چې د لاس کې سیګریټ نیولې دا مور خطل دی بې ایمانه نو دا ډېره بده خبره ده او کنه ده وایي ځان به داسې عفت کې جوړ کې چې که یو زنانه په بې حیایۍ کې رواني خو چې تا ووینو نو هغه تا پېژني چې دا هغه ځوان دی چې دې سترګې په بره چاته نه اوچتوي نه دی واپس چا پسې مخ راړی نه دی داسې دی چې د پوندې نه والې ته او قسم دی د ښځو کې ګوره ډېرې کلکې ښځې شته ته په رب یې که داسې کلکې ښځې شته مونږ لیدلي دي سړو ته وایي وي څه په لار کې د کټه چولې دی وي د خلکو خپو ته ګورې تر سره پورې وي بنیان د نه په لاره تېر نه شي وي چې ته کور کې د ځای نشته ته وي مور خور نه لرې د اوسه بې ایمانه وي قسم دی ته په رب یقین ولره پوه شوې یو کس په ګاډي کې دا کیمره کې هغه یو شاته تصویري که نه یو مخ نه تصویر ایستوي د چې ته شاته تصویر کې ښه جینۍ ناسته وه نو ده دا موبایل داسې کو هغې ته یې مخامخ کو چې تصویر ایستو هغې سینډل راوستو چې ډس شو د هایفون دا سر یې ولوه نو ګوره یاد ساته چې د کمسل سړي الله کله کله بېعزتي هم کوي بیا نو اوس یوسف علیه السلام وایي چې الله د دې بېعزتۍ نه ما بچ کړي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب نو قبول کړه د دعا له دل ربه رب ددو فصرف عنه نو یې ګرځو عنه ددنا كيدهن مکر د دې خزو الله رب العالمین ته د دې خزو دا مکر چې کوم دی نو څه لگا واپس کو انه یقینا الله تعالی هو دغه الله السمیع هر څه اوري العلیم پوهه دی په هر څه باندې ثم بدا لهم بیا هغوی ته دا مصلحت ښکاره شو من بعد ما رستو دا لیدو د دلیلونو نه لا یسجننه حتی حین دا پاکدامه د دلیلونو د پاکدامنې داغنا من بعد ما رعو الآیات رستو دلیدلو الآیاتی د دلیلونو د پاکدامنې داغنا چې لا یسجننه خامخا جیل تواچوي د یوسف لرا حتی حین تر څه وخته پورې مصر عزیز دا غلطي وکړه خو الله په دې کې حکمت یې ښیو مصر عزیز ووایي چې دا فتنه ختمول غواړي دې جیل ته ولېږه دا خبره به ختم شي ټولې ښځې خو جیل ته نه شي لېږلی که نه یو خوا ګڼ دی بله خوا یو دی نو ټولې ښځې جیل ته نه شو لېږلی وي خو وي دا څه وکوي دا ځوان ته جیل ته بوځئ وایي چې دې ته لرې کړئ بس خبره به ختم شي
نو دی جیل ته ولېږو. ودخل معه السجن فتیان. دا اوس یوسف علیه السلام د زندان گزارونه وشو. بچ هم دی، پاک هم دی، خلق هم مني چې کیسې پاک دی، پرچه پې کټ شو ویزه جیل ته. نو جیل ته روان دی او په شان نه ګوري، زړه یې چوي چې یاره به دا په کوم ګناه را روان یم. خو چې څنګه ورننوځي نو ورسره دوه کسان نور هم وردننه شو. ودخلا ورننوتل معه په ملګرتیا د یوسف کې السجن جیل ته فتیان دوه زلمي خدمتګاران. څوک وایي چې د دوو کسانو ځان د کس ته په جیل کې واچو چې موږ به د دې نوجوان خدمت کوو. څوک وایي چې نه دا پس ګناه کې راغلي وو. قال اویل د دې جیلیانو نه احدهما یو د دواړو نه انی ارانی ما ځان لیدلی دی په خوب کې اعصر خمرا چې زه نچوړوم د شرابو نه د انګورو نه خمرا شرابو لره د انګورو نه زه شراب نه جوړوم. دا مې خوب لیدلی دی، انګور دي زه زور ورکوم شراب دې روزي. وقال الاخر او اویل بلتن انی ارانی ما ځان لیدلی دی په خوب کې احمل فوق رأسی چې اوچتوم زه په سر باندې، ایښې مې دي په سر باندې خبزن ډوډۍ تاکل الطیر خوري مارغان منه د هغې نه. نبئنا خبر راکړه موږ ته بتأویله په تعبیر د دې خوب. انا نراکه یقینا موږ وینو تا لره من المحسنین د ښه کار کوونکو نه. دی ورته خوب بیان کو. یو ورته وایي ارانی اعصر خمرا. بعضې قومونه لکه عمان والا هغې خمر انګورو ته وایي. نو یو خدا شو. یا دا چې زه انګور نه چوړم دا په اعتبار د ما یکون سره دی چې آینده کې به له دې نه شراب اعصر خمره زه نه چوړم شراب ولره. نو نه چوړی خو خلک انګور شراب نه چوړي، خو په اعتبار د ما یکون د دې انګور نه څه جوړ شي؟ شراب جوړ شي که نه. نو یو استصحاب الحالي د یو څیز زوړ حالت را نقل کې، او یو یي اعتبار د ما یکون یعنی مجاز بالمشارفتو چې یو وخت کې بکیږي نو ته هغه حالت را نقل کې. نو دا یې ورته ووی خوب یې ورته ورو. قال نو وی یوسف علیه السلام لا یاتیکما نه به راځي تاسو ته طعام خوراکو ترزقانه چې درکېدی شي د خوراک دپاره الا نباتکما مگر زه به خبر درکم تاسو ته بتأویله د حقیقت د هغې نه. زه به تاسو خبر کړم د هغې د حقیقت نه. قبل ان یاتیکما مخکې د راتلو نه د هغې تاسو ته ذالکما دا تاسو ته چې وایما مما دا د هغه علومونه دي علمني ربي چې ښودنه کړې ده ما ته رب زما. انی یقینا زه ترکتو جدایم ملت قوم د هغه قوم د دین نه لا یؤمنون چې ایمان نه لري په الله او دې د ورځ د آخرت نه منکر دي. واتبعتو ملت آبائی او روان شوم زه یا واتبعتو زه تابع یما ملت آبائی د دین د مشرانو خپلو ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی. جیل کې خلکو وی چې اوه دا خو د انبیاو ده او دا اشاره ده چې همیشه نیکان خلک جیلونو ته ځي. جیل نه به ډېر نه یارېږي. مونږ چې دا ځینې مسلو کې انوال شو نو خلکو وایي چې دا خو بېعزته شو. ما چې نه، جیل خو د الله بنده دا خو د نیکانو خلکو سره د الله یو امداد دی. د امام ابو حنیفه جنازه جیل نه راوتې نه وه. امام احمد بن حنبل صاحب جیل کې نه و شهید چې امام شافعي جیل ته تللی نه و. نور ثم ائمه د دین شیخ الاسلام ابن تیمیه په وینو باندې په جیل کې لیکل نه دي کړی. د هغه په مخ څپېړې په جیل کې نه دي چلېدلې. جنازې د جیل نه ده راوتې. په دې خو مه یارېږه چې جیل ته به واچي. جیل څه شي تاسو لپاره چې الله به کم جیل تیار کړی تاسو به د هغې سور هم لږ وینئ. و اسحاق و اسحاق و یعقوب ما کان لنا خپل مشن ورته اوس بیانوي. ښه خوب به دې رستو راځي. مشن واوره. ما کان لنا وګدنو اصل مسله اساس ته دې خبرې دا دی. اوس دا اساسی مسله ده. ما کان لنا نه دی جایز زمونږ دې ټول خاندان لا ان نشرک بالله دا چې مونږ شریک جوړ کو د الله سره من شیء سشی سفیر س قبر س ولی س کانی س ګټا س لوټا هیڅ چیز به مونږ الله سره نه شریک کوو. وی دا زمونږ د خاندان صفت دی.
چې موږ مشرکان نه یو دا نه چې زموږ د هر ماشوم مرۍ ته به یې لس تاویزونه ځوړند کړي د کولالانو خر هم ته جوړ کړي ګنګلي ورپسې کړنګار کوي نه ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله دا توحید لکه دې د ذالک نه څه مراد لري خدا توحید دی کنه نو موحدین باندې فضل د الله دی ذالک من فضل الله دا توحید فضل د الله دی علینا پمونګه وعلى الناس او په خلق باندې لیکن اکثر د خلقونه لا یشکرون شکر نه ادا کوي احسان نه مني د الله د نعمتونو اوس دلته کې وي واتبعت ملت آبائی زه تابعدار یما د دین د خپل مشرانو ابراهیم اسحاق او دا درې وړه انبیاو په هغه وخت کې شام فلسطین مصر عرب کې مشهور په دین د حنیفیت باندې چې دا واقعي د شرک بنیادونه چې کم دنو ورزولې دي او علما وی عبدالسلام شیخ سے پاسن الکلام تفسیر کې وی دا دلیل دی چې اتباع د آباو چې کله انبیا نو دا مستقل دلیل دی مشران چې کله انبیای نو د دې اتباع مستقل دلیل دی او دا په دلیل کې پیش کول پکار دی او ما کلنا ان نشرک بالله من شیء دا غ تفصیلا داغي په حالت باندې دلیل دی او دا په دې خبرم دلیل دی چې توحید دا د تمام انبیا علیهم السلام دینو په یو دین کې د توحید د بیان د پرې خودو اجازت نه او په یو دین کې د شرک اجازت نه نو به وتا چې ګلونو اول خبره خدا دا چې ذالکما مما علمني ربي مال الله د تعبیر د علوم پوهه را کړی دا زه د تعبیر باندې خپویږم او دا د یوسف علی السلام یو کمال الله ورکړو چې تا به ورته وې نو به په خوب باندې پوهېدو حدیث کې مرضی لا یبقى من النبوة الا المبشرات اوس خو نبوت ختم دی خو مبشرات اوس هم پاتې دي نو منکرین د حدیث وایي چې دا وګوره دین ذلی انبیا ثابتېږي که نه قادیانې بیا نه مړه کښېنه ټپوسه نو ته خو هر څه نه بل څه مطلب هلې که نه لا یبقى من النبوة الا المبشرات کې ته خو وګوره که نه دې کې تشبیح د من وجه هغه دا ده چې نبي ته هم پټې خبرې الله ښیي په وحي سره نو تاسو تبع الله د خوبونو په ذریعه سره ستاسو ځینې مشکلات او ځینې خوشحالۍ ښیي دا معنی ده دا ته چا غسته ده چې نبی ناراضي خداغه په دوستېټه برازي دا اوس پته لګي چې منکرین حدیث الاول د مزغو علاج پکار دی چې ته حدیث او د قران په معارضه او د حل او د تطبیق هم سلاره جوړه کی کنه نو ته وې چې زما خو نو جیلیان ټول راجم شو یوسف علی السلام ته الته وتخذ راجم شو نو بدنامه وې الله وې چې مجلس کې فرق دی الته مجلس د خزونو بدنامي شو دلته مجلس د جیلیانو توحید आवाज بوچت شي او د جیل نه بده روزي او د بادشاہ شي او د نور بره آیا شي دا تخی چې جیل کې خو ملګری اصل ساته او د بادشاہ په تخ یا خو رقم اصل نزان ساته سکه مې یوسف علی السلام ته په مصر عزیز پځای کې هر سہولت موجود کنو خو مجلس د دوسانو سره نو تاوان شو او په جیل کې خو هیڅ سہولت نه خو نیکان خلک ور سره الله په جیل کې ملګری کړل نو الله ته د مسالې او د هغه مصر د بنیاد او د اسلامی نظام د اوچتولو لپاره الله یو پیکر او یو دایي او لیډر وګرځاو بیا دی غب مپو لګاو په جیل کې خپل موقف بیان کو نو پوه شو چې په دې جیل کې څه خلک قبر پرست دي شرک داغینه محسوس کو نو کم ناشنا انداز دی ګوره د دعوت خپل یو فلسفه د دعوت خپل یو انداز دی اول ځان نه متاثر کړل موقف بیان کو پوهیږي کنه اوس داغینه ته پوس کې نو رستو بیا داغي په شرک باندې رد کی دا د دعوت انداز دی دای ته خی چې ستا جبه لوړ نه چې ته کینه مشرک او بدعتي او مشرک او بدعتي او دا واغه او ته ټول کافر کې نه لګ دردوم ساته چې کم حق الله تا ته در نصیب کړی دی ته نه غواړې چې یو وخت کې تم باطل وي که دا رد پتا بل چا کو ته په باطله وي اوم ستا په رد په زړه به دا رد بد لګېدو نو اوس د ده په زړه هم بد لګي که نه نو تا ته چې الله دا حق نصیب کړی دی او ته پرې خوشحاله نو ستا زړه کې دا احساس نشته چې دا حق الله ده ته هم نصیب کړي نو دا به په دې نصیب کېږي چې ته په هغه فتوی شروع کړي
کنه هغه راوغواړئ په هغه ټایم کې وله ورشئ اول وله ورشئ ځکه یو سړی چې راوغواړئ په هغه روب ډېر راسي چې وله لړ شي د هغه ځای نو کم از کم د حق پرست خو خپل روب دی د باطل پرست خېټه خرابوي نو ته به وله اول لړ شي تخپه ته حایب به اوسي نو به تا سره مانوس شي فاوجس منهم خیفه وله خبره به نه بیا به وروسته د سره نو دی ورته وایي یا صاحب السجن ای ملګرو په جیل کې ارباب متفرقون آیا د بندګۍ حقداران متفرقون چې جدا جدا وي خیر دا خدي د بندګۍ لپاره ام الله که یو الله خدي د بندګۍ لپاره الواحد چې یو ذات دی القهار او زورور دی پارچا سبحان الله هغې ته وایي یو الله خدی کنه دا د هر تبې او ټوخي دپاره ځان له سپیشلیسټ خدی څه مو خیال دی نو هغې غلی شو چې غلی شو دی پوه شو چې متعصبه پکې نشته دا انداز دی نو هغې خو غلی شو که نه نو دی اوس دویمه خبره کوي اوس په هغې رد شروع شو ولې که هغې کې داسې متعصبه خلک وي نو ده به اول د هغې جواب کو بیا به عمومي خبره نه کوله ما تعبدونه تاسو بندګي نه کوئ من دون سوا د الله نه الا اسمان مگر د داسې نومونو سمیتموها چې ایښي دي هغه نومونه انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو ستاسو الله چاله دا نوم ایښی دی چې شلګازی بابا الله چاله تور ډیره بابا یې خده د من دانې ذمہ دار یې خده جاړو بابا نوم الله یې خده د خټکو بابا نوم الله یې خده دنګ بابا نوم الله یې خده اوګد بابا نوم الله یې خده زلمې بابا نوم الله یې خده ځوان بابا نوم الله یې خده چنچوړو بابا هم یو نوم دی د غازی سره او هغه چې کوم دی دا ماشومان چې جاړي نو خوراک نه شروع کوي نو دته چنچوړو بابا وي چې دلې بوزه بیا د اینی مینې کرپي نو چنچوړو بابا نوم الله یې خده سرخوږي بابا نوم الله یې خده بادو بابا نوم الله یې خده د من دانې ذمہ دار نوم الله یې خده ان هي الا اسماء سميتموها دا نومونه وی ټول تاسو یې خدي و آباؤکم استاسو مشرانو یې خدي پته لګي چې کشرانو کې شرک همیشه نه مشرانو نه پاتې کیږي ما انزل الله بها من سلطان ندر علیگلی اللہ تعالی بها پدی شرک ستاسو باندې من سلطان اس دلیلو دا کم شرک چې تاسو کوي پدی خو الله سے دلیل ندر علیگلی نو بے دلیل اولی لگی آئے پتہ لگی ہے کہ یو قوم ہر عمل بے دلیل کی نو پیغمبر دا غیرت کرده نو اگی شرک بے دلیل کو شرکی قبر پرستی بی دلیل کولو نو پاغي رد کو ما او تا اتباع بی دلیل د خلکو کو نو په مونږ رد دی کنه دی شی یو دی ګوره ښه هغې کار بی دلیله کوه کار یا شرک دی یا چا پسې تلل دي د چا منل دي هر شی چې دی خو بی دلیله شی ممدوح نه دی مضموم دی نو دا یې ورته لنډه خبره وکړه چې دا غوره دی اور کنه یو د الله رب العالمین یووالی غوره دی نبی علیہ السلام نه مخکې او د عیسی علیہ السلام نه رستو زمانه کې 40 موحدین تیر شوي دي او د هغې نه یو دی زید ابن عمرو ابن نوفیل نبی علیہ السلام د یو صحابي نه تپوس کړو چې تا زید ابن عمرو ابن نوفیل لیدلی او صحابي ورته وی چې آو لیدلی مې مخې زخمي و بیت الله خو عقیده قصیده لستا ارب واحد ام الف رب رب واحد ام الف رب ادين اذا قسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعله الرجل البصير فلا عزى ازور ولا ابنيتها ولا صنما بني عنم ازور ولا هبلا ازور وكان ربا ولا هبلا ازور كان ربا لنا في الدار اذا هلما صغير ودايه موحد ترشو د خپل نوم عمرو بن نوفیل دا د پیغمبر علیہ السلام نه لږ مخکې و او ویده په خانه کعبه کې دا خبرې زو کړې وې چې رب واحد ام الف رب یو رب غوره دی یا په زرګونو اذا تقسمت الامور چې ته په هغه ټول کارونه تقسیم کې څوک سرخوږي ښه کوي څوک یو مره څوک بل وی ترکت اللات والعزى جميعا عربو ته دې سړي اعلان کړو وی لات منات غزا او ټول مې دله پرېښودل وی کذلک یفعل الرجل البصیر د کم سړي چې سترګې کار کوي نو بیا به لات منات ته چغې نه وایي
نو دا غټ شعرونه ویلو او بیا وی ولا حبلن ازور وکان ربا وی دا ارادم نه لرم چې لات منات به پرې خودل نو حبل د بلل شم نه ولا حبلن ازور وکان ربا زه حبلم پر ربوبیت باندې نه نیسما وی زما په زړه کې د الله د مینې کور دی نو زه الله سره شریک نو هغه مسله د توحید ټولو بیان کړی دا یوسف علیه السلام په زندان کې چغواله دا ابراهیم علیه السلام د اور په دار کې چغواله دا نوح علیه السلام د کوړو په منځ کې چغواله دا نو امام احمد ابن حنبل او شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه د جیل په تنبو کې چغواله دا د شیخ القرآن د پنځپیر د دې ثوابه په گردنوا کې چغواله دي چې اے خلکو الله سره شریک نشتا او نور چې څومره حق پرست علما دي په هر باب کې د هر چا خدمات جدا جدا دي الله گواه دی مونږ نهج د اختلاف باندې پویګو خو کردار د هر چا منو چا چې څومره خدمات د دین د پاره کړی دی الله دې خپل دربار کې قبول کړي چا به قلم چلولي چا به جبه چلولي چا به لاس چلولي چا به خپل پیسې استعمال کړي خو د حق تایید چې چام کړی دی الله دې داغي په ګناهونو د عفو قلم راکاږي او دا دې ورته الله رب نن ته وګوره روجه په خوله باندې نوجوانان څومره ښایسته ځوانان یې تاسو ناس یې د سحر نه تر ماښامه د الله کتاب اورې هسې په ایمان ووایه د پنجپیر شیخ چې دی پاکستان ته نه راغلی د دنیا په تاریخ کې خو چې رمضان کې چا دورې تفسیر کړي بس دا کردار یې ومنه کنه که یو مسله دوه کې ستا یو عالم سره اختلاف دی وکړه تا ته چا ویلي دی چې ته د هغه مقلد شه دا خبره نشته اسلام کې تا د چا ویلي دي چې ته هغه د دلیل مقام ته ورسوه نه خو د یو سړي خدماتو باندې به خاورې نه اړې ډېر لوی ځان یې کړولی دی غریب یو سړی و والله چې کمې فتوې د مولانو وې ټولې د ده په سینه باندې لګېدې او دی ورته لکه د ډالو لاړ دی او خپله مسله کوي نن ته وګوره هر ځای چې خلک وي که نه وي د بدعتي غونده کې غټ نه وي نری به وي قرآن چې بیانوي نو پنجپیری به وي ٹھیک شو هغه د قرآن او سنت آواز الله عام کو د تم اکا مسله ګوله جیل کې وکړه سوی ان الحکم الا لله نه دی واک او اختیار الا لله مگر صرف د یو الله جیل کې وای چې واکدار یو الله دی امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړی دی دغه الله الله تعبدوا الا اياه چې بندگی به نه کوئ الا اياه صرف د الله تعالی به کوئ الا اياه بغیر د هغه نه د بل چا عبدالرحمن بابا ویلو که نه وی سمې کار دی چې د بل د دره واړم او په خپل کور کې هم کنار دی رب زما ذلك الدين القيم هر سړی خپل دین ته دین قیم وای یوسف علیه السلام دین قیم څه ته وای ذالک دا خالص الله ته چغه وهل الدین القیم دا پوخ دین دی په دلایلو د دې توړ ویني کیږي قسم دې موږ منطقیان ولیدل په دې نزدو علاقو کې چې د منطق په نوم ښکرې شوی وي او چې د توحید مخې ته راغلي دی الله یې ښکر مات کړي دي پته لګي چې توحید دین قیم دی او د توحید مقابله کیږي نه ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پوهیږي نه په مقام او حیثیت د توحید خلکو د توحید ولې پرېښی دی او په نورو مسلو پسې لګیا دي ډیر خلک ناپوهه دی نه دي خبر هغوی د الله د توحید دشمني هسې نه کوي دته څه په درجه په توحید باندې الله ما جنت ته بوځي کني د به شرک کړی دی خو ډیر خلک پوهیږي نه چې د توحید مقام څومره دی دې د وجې نه هغوی مسله توحید پرېږدي یا صاحب السجن ای ملګرو د جیل دا مرکب اضافي دی دا به نه دی چې ای دوو ملګرو د جیل په خبره پوهیږي که نه دلته کې به لږ خیال کوي دې مسلې ته اما احدکما هر چې ستاسو دا یو تن دی احدکما کم اوس ګوره ښه مسلې خپله ووي که نه هر سړی چې کله راشي نو خپله سودا خرڅوي هغه ورته ووایي چې تاسو خو خوب بیان کو اوس در باندې اول زه خپله سودا خرڅوم اارباب متفرقون خیر ام الله ځکه خوب خو به کېږي مړه ژوند د جیل کې بلا پراته یو ګپ به ولو خو زما مسله هم واورئ که عقیده مو خوښي نو بیا نه د مسلو تپوسونه وکړئ چې زما عقیده نه منئ نو هسې زما نه څه له فتوې غواړئ پوهېږي که نه ضرورت دې راغی اوس فتوې له رالې او عقیده نه قبلې اول زما منهج واوره که را سره متفقي خو دا دې واله نه خوب تعبیر و که نه نو زه خپل کار کوه ټول عمر ټانګټت مولانو پسې تلي اوس هم زه پرېږده چې حلاله دله وکړي
په خبره پوهېږي که نه ځه کار دې ځان لږه ترې د ګیسه اوس ما پسې راتې نو هغه ورته هم فورا وایي چې اول زما مسله وره هغې وایي چې اوکې ټیک شو که نه بس یو رب غوره دی او متفرق ارباب مونږ نه منو ان الحکم الا لله قانون د لډمیکان نه دی بس د یو الله دی مسله یې ورته هم ګورې وکړه ان الحکم الا لله قانون هم د یو الله اختیار هم د یو الله عالم الغیب هم یو الله اوس وایي زمونږ د خوب به څه کېږي وي اما احدکما واله د خوب تعبیر او دا علما وی طریقه ده چې چا فرعي مسله منځ ته راوویسته نو ته د هغې جواب وکړه دا نه چې مه حل کوه خو اول د هغه نظریه سمه کړه فروعي مسله چا منځ ته راوویسته لکه خوب به یو فرعي مسلې حیثیت ورکړو ځکه جنت جهنم پې نه دی بنا حق او باطل پې نه دی بنا خو یو تحقیقي رایه ده نو هغه فورا مه حل کوه اول هغه ته ووایه چې دا مسله ده خو دې پسې دوره مان خله اصل مسله دا ده چې ان الحکم الا لله یقین وکړه که دا ربط چرته وای شو کنه او کنه شیخ امین الله صاحب د تفسیر په اول کې وی حکمت القبیدات تفسیر الهامی دی اول کالم کتری دی وی تفسیر الهامی دی نظام چې دا تفسیر الهامی دی نو به هر حال اول ورته هغه مرکزی مسله وکړه ورمخه ته کړه بیا وته وی چې اوستا فرعي مسله دا ده چې د خوب تعبیر دی دا دی او نور په پورا علم باندې الله دا غیب اما حدوکما هر چستا سودا یو تند بچ بشي فیسقي ربه خمرا نسکوي بدی په خپل بادشاہ باندې شراب دی به د مرګ نه بچي نو دی به خپل بادشاہ له شراب ورکي دای د خوب تعبیر شو و اما الاخر کم چې دا بل دی فیسلم نو دی به په پانسې کړي شي هغه ویاراو کېړه ترخ کې دي سجل نه لګا دی کني الوزي فتاكل الطير خطرناک خوب دی پانسی بمشي خو بیا به مارغان د سر باندې ټونګي وي او غوخه به خوري دومره به دی ګیریږي رستو فتاکل الطیر نخري به مارغان من راسه د کپرې د دنه غوښو لره قضي الامر فیصله کړی شوې ده د الله دربار کې د مخکې نه هغې ته وایي چې حوصله مه بیړئ کېږي به هم دقسې دا زه ګپ نه لګومه فیصله کړی شوې ده نو دی ورته ونه وایي ښه چې زه نبي ما دی وایي چې د انبیاو اولاد کې یم خو چې وایي فیصله کړی شوم د رب د فیصلې پته د نبي نه بغیر بل چاته نه نو اشارتنې وایي چې زه نبي یم اوس به وروسته خپل نبوت ښکاره کوي قضي الامر الذي فیصله کړی شوې ده د مخکې نه الذي د دغه کار فيه تستفتیان چې د هغې باره کې تاسو فتوا طلب کوئ کم تپوس چې تاسو کوئ بس دا د والا د خور جواب وقال للذي ظن اویل یوسف علیہ السلام للذي اغا کستا ظن چې پویو انه چې یوسف علیہ السلام چې دی ناجن تی به بچ کیږي منهما د دې دواړو نه یوسف علیہ السلام اغا کستا وی انه چې پوه یو یوسف علیہ السلام انه چې دا بل سړی به دوه کسانو کنه یو ته وی چې ته به بچ کېږي نو په بادشاه به څه کې شراب څکې خدمت وکې او دا بل خو بس دی خو غرکینګ پرکینګ دی نو دا کم چې بچ کېږي ده ته وی ته چې خلاصېږي ته چې کله د جیل نه څه کېږي خلاصېږي نو بادشاه ته به غلې غونده دا ووایي چې جیل کې یو عالم هم ګیر شوی دی ته به ورته ووایې خو هغه خو 25 کاله قید هغه تېر کړی نو چې 25 کاله قید هغه تېر کړی نو هغه خو بیا دا وس نه لرو د هغه نه د ډېرې خوشحالۍ د وجې د ده نوم هېر شو نو دی ورته څه وایي اذکرني عند ربک یاد کړه زما د حالاتو عند ربک د خپل بادشاه ته جج ته چې مخې ته شي نو ورته ووایه چې یو ځوان دی هسې ځواني په جیل کې زړیږي او د زلیخې په داغ کې خلکو جیل ته رادننه کړی دی چې جیلیان خلاصی نو دغه ځوان هم پکې خلاص کا چې خپل د الله د توحید بیان کولاو په مصر کې وکړي نه د بیان توحید دپاره د جیل د ژوند نه د استعفا خو بس الله څه کولو چې د ده نه هیر شو یوسف علیه السلام ډېره موده جیل کې تېره کړه فانساه الشیطانو نو هیر کړه د هغه نه شیطان ولې شیطان ته پته وه چې په دې توحید زما ډوکې ماتوي ټیک ده که نه دا نه چې د خوبونو په تعبیرو په دې کته خبره نه مړه په دې د شیطان هیڅ هم نه چې په دې ته پوه په دې د شیطان هیڅ هم نه لګیا اوسه خو چې شرک یې درکې راوسته ځه سره د منځونو غرق کو بدعت یې درکې راوسته سره د عباداتو غرق فانساه الشیطانو نو هیر کړه د هغه نه شیطان
ذکر ربی یاداش ورکول خپل مولا ته بس چې څنګه د ته وي تخلاص وې ځه د بیګ راغستې او د ګیټ نه وته دی چې ګیټ بند شوی دی نو د وی چې هو د یوسف علیه السلام خبره چې واپس ګیټ کولاو وته وی چې تیری بیا نه دی راغلی ته وځه گیټ آوټ یو کین گو فلبث فی السجن بضع سنین نو ایثار شو یوسف علیہ السلام فی السجن پجیل کی بضع سنین سو کالا دے پجیل کی ایثار شو دے کی اشاره ده چې کله زینو د خپل ملګرو حال احوال خبر اخلا د جیل نه چې کلم زینو د خپل زړو ملګرو حال خبر اخلا چې وس درسي داغي د خلاصولم کوشش کوه دانه چې پجیل کی ته خغرق کی دانه چې په جیل کې ته هغه کم ده کیسونه پیرو باسه دانه چې په جیل کې ته وې چې سړی ټوله رامي توپ ده کې او ما ته خو به دوه وجه داسې کار وکړه په لنډه خبره باندې هغه ورسره خبره خلاص کړه چې سکلونه ده په جیل کې وقال الملك والبادشاه ده خوب ختم کو کنه فانصاه الشیطان چې بادشاہ خو ته لاړو نو ارس تیر شو او دا یو خبره دی کنز العمال کې یو روایت ته وی اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرا فاعلم انه لص وی چې تو ګورې چې یو عالم دی او د بادشاهانو سره ډېر زی راځي بادشاہ چې راځي نو سکیږي دیو ته ولاړی وی فعلم انه لص پوه دا ډاکو دی دا عالم نه دی چې کم ځای سپینه جامه او کاټن دی ویني او ډبل اکسلای ویني کنه او ډبل ډور ویني نو بس بیا د خېټې برکونه هم کار نه کوي د خپو برکونه هم کار نه کوي ځان رسي فعلم انه پوه دا د علم او د لوی نوم په نوم باندې دا یو ډاکو دی دکې د خیر تمره دنه بیا مکوه نو پنځم مقام اصل کې په باب کې شروع شوی د ودخل معه السجن فتیان تر 42 آیت پورې د جیل احوال د سیدنا یوسف علیه السلام او دک چې کم دنو داغه د خوب د تعبیرات او احوال وقال الملك اني ارانا بشپغم مقام تر 57 آیت پورې شروع کړي او علماء وی فلبث فی السجن بضع سنین تاسو ته پته شته چې په یوسف علیه السلام په جیل کې 100 کال تیر کړو سوار لس کال یوسف علیه السلام په جیل کې تیر کړی دي سوار لس کال د په دې جیل کې تیر کړو بے ګناه د چې کله سوار لس کال جیل تیر کو نو بادشاہ ته پته ولګیدا وقال الملك ګوره دا سیټان نه غټان خلکو دی د حق پرس ډیر خیال نه ساتي ښه خو د دې بادشاہ خپل اجت راغی خوب ولیدو نو چې خوب ولیدو نو دته خو زړه خبره یاد و چې جیل کې یو عالم هم دی نو د چې خوب ولیدو د ویراش اوس د عالم لاله شه نو چې لړ وی کته نو خو عالم نو بي نمونو حسن الله ور کړو بادشاہ و چې سوار د سکاله د تاسو را په جیل کې تیر کړو الله له بس جواب ورکړي وقال الملك والبادشاہ انی ارا یقینا ما خوب لیدل دي سبا بقرات چې واغانی دي سیمان سربی یاکلون چې خوري دي سربو واغانو لرا سبع عجاب او ټپی او چې واغانی دي او په دې سربو رايخي دي وسبع سنبلات او وګي دي خضر چشن دي او اخر یابسات او نور او چوي وګي دي او چوي وګيم دي شنو او تازم دی یا ایوہ الملعو اے دربار والو افتونی فی رؤیایا تعبیر را کے ماتا پبارد خوب زما ان کنتم للرؤیا تعبرون کئے تاسو دا خوب تعبیر وستن کی قالو دیوی هذا ادعاس احلام دا گڑوڑ خوبون دی اسی ٹانگٹت مولانو تے ہوئے اگر لسو صورتونو والا مولانو کنا اصرف پټکی چې غټوالی د سوزه کې د ډېر عمره انور چې دیس نه خبر نو په خبره پويږي اصرف چې دا به وي العلم دریاب لا غاړه له علم دریاب دی ودا بم پکې چر دی کله به وی العلم خشون ولو کان چا سره اکو ته وي اغه وی سړیا بادشاہ صاحب نو یو خو ته بادشاہ سره ټول ټوپونه وینو خوب کې د مولنس دنیا ورانه شو ادعاس احلام غب شپ دی تیر شوی نو چې کله دا وي نو بادشاہ
بادشاہ هغه ټایم کې ووی چې دا کسان په خوب نه پوهېږي دا څنګه ټپې غواګانې دي په غټو یې راایښې دي اوچو لوانده وږي وینم او دا خوب ګپ دی دا څنګه کېدی شي خو پته لګي چې دا مولان پس باندې نه پوهېږي لکه چې د ځینې مولانو نه د قرآن د ترجمې تپوس عمومي سړي وکړي چې دا آیت ترجمه څه ده وي څوارلس علوم دې نه دي کړي غلې کښېنه وي ګمراه به شي خیال دې کړی دی که نه نو دا هغسې وي ادعاس و احلام غلې شه مړه نورې خبرې کوه اسقاط مړې خو نه دی شوي اسقاط دې راوړی دی څلوېښتي کله ده روټۍ به کله خورو جانمازونه دې راوړي دي یا لکه ماشوم شوی دی چې بانګ ووام په غوږ کې وته دا خبرې کوه ادغاث و احلام په پزولو باندې لړې هسې غور خوراک دې شروع کړو وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین او موږ نه یو په تعبیر د داسې خوبونو ځان ته عام دا نه وي چې په تعبیر نه پوهېږو بیا خو علم کمیږي داسې ګډوډ خوبونه الاحلام الفلام سره هغې ادعاس ته اشاره وکړه بعالمین پوهېدونکي وقال الذي اویل هغه ته نه بادشاہ خوب نه ناجوابه شو حاکم چې خلاص شوي و هغه وی چې ولکه یوسف علیه السلام چې خوبونه بادشاہ ته ووایي چې جیل کې تا سره یو کس دی که نه نو یوسف علیه السلام وی دا زړه ډېرو درد دی چې د الله بنده نه چې ته ترې خو په ور کې به دې ورته ویلي وو که نه چې موږ سره مولا شته وقال الذي وی هغه تن نجا چې وتلی و د جیل نه منهما د هغه دوو نه وادکر او یاد یې کړه بعد امت رستو د سمودې نه انا انبئکم زه به تاسو خبر کړم بتاویله په تعبیر د دې خوب سره فارسلون نو ولېږئ ما جیل ته نه دته بیا ورکولاو کوي راځه څلور کاله پس ورته یاد شو نه دته چې جیل کولاو کو نه بادشاه ورته وایي هغه کس ته پېژني چې تا ته ویلي چې ته به بچ کېږي دا بل به غرق کېږي او خوب رښتیا شو نو دی یو پېژنم چې ولې کولاو کو یوسف علیه السلام ناست و ورته یې وایي چې رالم چې یوسف علیه السلام وکتل وي تا دا خبره هېره وه او ورته په ژړا شو وی یوسف علیه السلام بلکل مانه هېرو او بس په انصاه شیطان دې کې به د الله څه حکمت و یوسف علیه السلام سترګې جړاونې شوې په دې وجه چې ما خو په جیل کې هم ستاسو اخلاص ستاسو اصلاح کړی د توحید مې تاسو ته په جیل کې بیان کړی دی نو تاسو د توحید او د سنت ماهر استاد ولې هېروئ دې وجه نه اشاره ده چې کم عالم نه د قرآن او سنت زده کو په ځینې ځینې ټایمونو کې یاد ساته کم چې غریبانان علما دي زیات تر دا بوډاګان کمزوري کله کله د اختر په ورځو کې داسې استادانو ته جوړه جامه لیږي ځکه عالمان خو اکثر غریبانان دي چې وس دي وي پیزار ورته اخلي د خپلو عالمانو ډېر خیال ساتي الله ګواه دی ما د خپلو استادانو ډېر خدمت کړی دی زموږ والد صاحب هر نمونه څیزونه موړي دي نو زه وینم چې د هغې په مقابله کې زما شاګردان زما څومره خیال ساتي یقین ولره چې څنګه معامله د استاد سره وکړه سبا به خپل بچي او شاګردان تا سره حق معامله کوي نو یوسف علیه السلام ورته ووایي چې داسې خو هم خلک سترګې نه پټوي که نه دومره وخت پس وایي رالی څنګه وایي چې بادشاه خوب لیدلی دی وایي څه نو وایي ته څنګه رالی ما ورته ووایي چې دا یې تعبیر یې ماله مخکې ایسته و یو نه یې ویلو چې غرق کېږي به غرق شو ما ته یې ویلو چې بچ کېږي به زه بچ شوم وایي بادشاه ووایي چې دغه کس څوک دی یوسف علیه السلام بړه کې پوه شو چې دا بادشاه دومره مغروره دی چې دی ماله په خپله نه شي راتلی چې تا رالیږي ده ورته چې نه مغروره وجه نه ده مولانو دوکه کړی دی هغې ورته ووایي چې ادعاس و احلام نوړی تور شوی دی ما ورته ووایي ما ته یې ووایي چې زه خو نه پېژنم تی راوله نو د کونج یې نه ونیسو یوسف علیه السلام روان کو بادشاه ته ووایي چې داسې خو نه ده چې هغه به ما ته خوب ووایي او زه به یې تاله راوړم راځه د بادشاهۍ په تخت به هغه کښېني او ته به کته ناست نو به خوب بیانوي نو دې کې الله د یوسف علیه السلام مقام هغې ته اوچت کو نو دلته عالمان وایي کله چې په یوسف علیه السلام د ماشومتوب نمبر دی نو غلام دې رونو خرڅ کو د ماشومتوب نمبر یې دی نو ماشوم خو پیسې کوي که نه نو خرڅ شو چې کله پې د حسن نمبر راغی نو د چیل تورو تنبو ته لاړو د زلیخې لاس د هغه ګریوان ته ورسېدل خو چې کله پې د علم نمبر راغی نو اوس د جیل نه روان دی د بادشاهۍ تخت ته خیږي اشاره ده دې خبرې طرف ته چې کله الله علم درکو نه پوه شه چې الله به مې د دې قلي او د دې علاقې د توحید یو لوی علمبردار لیډر جوړوي او زما عزت به الله د دې خلکو په زړونو کې ورکېني بس په دې بیا مطمئن اوسه آدم علیه السلام چې کله د خټې نه جوړو نو چا عزت کو خو چې کله د اشیاو نومونه ورکړو نو فرشتې ورته الله په سجده کړی اشاره ده چې د علم نمبر راشي عزت بیا پټېږي نه او د مال او د دولت په وجه حاصل شوي عزت کله کله ختمیږي خو د علم په نوم باندې حاصل شوي عزت رسته رده زیاتېږي نو دې د وجه نه علي صاحب به فرمایل وی علم د مال نه ښه دی مال به ته ساتې علم به تا ساتي او وی علم د مال نه ښه دی مال چې خرج کې ختمیږي علم چې خرج کې زیاتېږي
ٹھیک شو جی اللہ اکبر یوسف ایوہ الصدیق اے یوسفا ایوہ الصدیق اے ډیر رښتونیا دا د مینې خبرې دي ښه چې څنګه مخامخ شو یوسف اے یوسفا داسې ناشنای ولیده که نه چې 14 کاله د په جیل کې تېر کړو او 4 کاله د ده د خبرې د یړتیا د وجې تېر کړو نو 14 کاله کې خو د سړي شکل او حلیه کې هم ډېر فرق راغلی نو ده د خولې نه بې اختیاره چغه چې ده ته ګیټ کولاو کړو جیلیانو کې یوسف ولیدو نو به یوسف اے یوسفا اے ډېر رښتونیا الصدیق اے ډېر رښتونیا افتنا تعبیر راکه مونږ ته اوس بادشاه ولاړ دی نو علما وایي ناشنا نکته ده دلته ځان مسیر وغیره وایي دا سړی دا الک د یوسف علیہ السلام تعبیر کولو ته حیران دی وی بادشاہ یوسف ته ګوري د حسن او ځوانۍ ته حیران دی د بادشاہ کار خو تعبیر سره خو تعبیر خو د بادشاہ نه هیر د بادشاہ په خوبونو څه کوي خو خبره به بس وایي کړه ټیک ده که نه مونځ د جیبې ټوپۍ راوباسه به یې ویې کړه لاړو چې ته یې وغورځوله خو دی خو ورسره 14 کاله عادت شوی نو چې یو سړی ډېر حسیني ته ورسره عادت شي بیا ورته څوک دومره نیغ نیغ نه ګوري خلک وایي که نه وي د حسن د اولې ورځې ټیک ده که نه نو ده خو ورسره 14 کاله تېر کړي دي نو ده ورته ډېر نیغ نیغ نه کتل ده ته د مسلې تپوس کو خو بادشاه حق حیران دی چې ولکه ځوانه تا 14 کاله زما په جیل کې تېر کړو نو علماو ځینې دې ځای کې ویلي دي چې د بادشاه ولیدو دی او ده ته یې وکتل نو وي ده نه یې تپوس وکړو چې واده دې کړی دی نو ده ورته وایي چې نه واده مې نه دی کړی او د سلیقې په مسله بدنام شوی یم نو جیل ته راغلی نو علما وایي چې سلیقه یې نه ده کړې دې تعبیر نه پس بادشاه لور دله ورکړې ده او دی بادشاه شوی دی او دا ډېره قریبه ده عقل ته دلیل ته نه خو عقل ته دا ډېره قریبه ده او نصوص هم داسې اشارات ورکوي والله اعلم بالصواب وعلمه اتم واکمل افتنا فی 7 بقرات فتورا کمونتا پتہ لگی چې دا مفتی وو نو خلک وایي مفتی به چا راوستلی مفتی ډېر لوی شی دی افتنا فی 7 بقرات فتورا کمونتا په بار د اوو غواګانو کې سمان چې سربی دي یاکلوهن چې خوري هغې لره 7 عجاف وټپې غواګانې و 7 سنبلات او وږي خضر شنو و اخر یابسات او نور وږي لعلی ارجع الى الناس دې دپاره چې زه واپس لاړ شم خلکو ته لعلهم یعلمون چې پوه شي دي په تعبیر د خوب زما بادشاه ورته وایي چې ښځه مې ناقراره ده بچي مې ناقرار دي چې د دې خوب تعبیر راله راړه نه دې لاړه بادشاه او د خوب تعبیر یې ووړو نو لوڼه او بچي ناستو نو علما وایي ده ویلو لعلي ارجعو چې زه واپس شم دا ارجعو قرینه ده چې د خپل اهل و عیال کور کې پرېښو نو وي دې لوڼو ته تپوس وکړو چې د خوب دا تعبیر چا درکړو نو وایي دکه ټایم دی بادشاه د خپلې لور باندې هم نظر وکړو او دکه ځوان هم ذهن کې راوستو نو وي دې ته ووایي چې دا خو یو ځوان دی هغه د خوب تعبیر راکړو نو وي دې بیا ووایي دی بچو چې دا ځوان د کوم ځای دی مونږ یې ملاقات له نه بوځئ نو وي دې بادشاه زړه کې ووایي چې یاره دی ما سره په جیل کې یو زه دله اهل و عیال راولم نو دا داسې د ذلت غونده کې حالت د جیلي سړي جامې تاسو لیدلي دي د جیلي سړي ملاس ته لیدلې ده په خاوره باندې ملاس دی او یو پکې سلو کسانو ته لګولي د الماشو دالي مزیدار ډېر ښکلې د الماني پیالې د الماشو دالونه او ماشاءالله 2-3 منه اوبو ښه مزیدار پوهېږي که نه نو دا خو د جیلیانو خوراک نو هغه وایي چې داسې نه لعلي ارجع الی الناس چې زه واپس لاړ شم خلکو ته دې دپاره چې هغې پوه شي قاله ماشاءالله یوسف علیه السلام شروع شو ښه دا خو دی دا خو صرف دی غږېدل دی هغه ته خبرې نه وې کړې د یو سړي تاسو ته ما ویلو د حسن خپل کردارونه دي د ماشوم حسن صرف د ده په څه کې د ماشوم حسن صرف د ده په مخ کې چې ورته ګوره سپین دی ښکلی دی بس خلک یې ښکلي چې ښکلی ماشوم دی خو چې رو لویږي بیا یې ګرځېدو کې هم ښایست راځي بیا یې په ناسته ولاړه خبرو ملاسته خوب سټایل کې هم چې کوم دی هغه حسن څه کېږي څوک وایي چې دا حسن د ده د عامو خلکو بشاني خو دا یو مخ د حسن د وجې پې ته بلا کې ایسونه کوې او زاد المسیر والا وایي چې نه کردار حسن چې الله چاته ورکړي نو دا ټول کردارونه په خپل ځای اړېږي راړېږي نو دی وایي چې یاره مخې دومره ښکلی دی چې خبرې وورو نو خبرو کې هم فتوې ته وکېده که نه ناشنا فتو ورکوي قال یوسف علیه السلام تزرعون 7 سنین کرونده به کوې په 7 کاله خوب جواب دی اورېده بادشاه ته وایي چې دا ته ویني چې
ټپې غواګانې دي اوس عربي خوري نو د دې تعبیر څه دی چې تزرعون کرونده به کوئ 7 سنین وکاله دعبا پرله پسې فما حسدتم نو هغه چې لو کې تاسو تریشر کې فزروه فی سنبلی نو پرېږدئ هغه په وږو خپلو کې مخکې د تریشر نه الا قلیلا مگر لږو مما د هغې نه تاکلون چې خورئ تاسو کم چې خولئ هغه تریشر کې خو د نورو وږي پرېږدئ سوکړه را روانه ده نو بادشاه پوه شو چې اوس دې ته عالم وایي هغه نورو څه وي ادعاس و احلام وي پیر ګوهرشاه یې مړه سي په حوالو سي کېنه پاره هم د ټتازیه تا ته ګوره او خوب ته ګوره غلي شه پاکان مونږ یو خوبونه ته وینې نار پرسو ګوله او دی ورته ووایي چې نه نه چل دې درکړي مه کوه که نه بچي ښه جي مما تاکلون د هغې نه چې تاسو یې خورئ نو دی پوه شو چې ښه دا څنګه خوب دی چې لږ لو وکړي او نور غنم ځان سره پرېږدي ثم یأتي من بعد ذلك 7 شداد بیا به راشي وروستو د دې نه 7 شداد 7 کالونه سختو یاکلنا وبخوري هغه غله ما قدتم وبخوري تاسو هغه غله چې مخکې جمع کړې ده تاسو لهن هغې لره الا قلیلا مگر لږ مما د هغې نه تحسنون چې تاسو یې د تخم دپاره ساتئ تاسو چې کوم د تخم دپاره ساتئ هغې نه به څه پاتي او نور به تاسو خورئ ثم یأتي من بعد ذلك عام بیا به راشي وروستو د دې نه عام داسې کال فیه یغاث الناس چې په هغې کې به بارانونه وشي په خلکو وفیه یعصرون او په هغې کې به میوې نه جوړوئ بیا کلونه او دوران نه روان دی بادشاه پوه شو چې زه بادشاه یم نو خوب مې هم د بادشاهی دی بادشاہ یم نو تعبیر هم د بادشاهۍ راکوي غله جمع کول او غله پارسل کول نورو ملکونو ته د بادشاه کار دی او که نه دی نو پوه چې دا سړی مولا دی نو دا اشاره ده دې ته چې کله ته بدعتي ته ووایې چې جي په دې مسله فتوا راکړه نه به زر ووایي چې پلانکې فتاوې لیکلي دي دا او دا او مولوي صاحب هم دا وې دا واله او چې کله حق پرسته هم ته به وایي لقوله تعالی لقوله علیه الصلاة والسلام نو فتوا به مدلل کي چې فتله مدلل شوه بس پوه چې دا مولا دی د ادغاث و احلام نور دی نو څه وایي وقال الملك وی بادشاه ائتوني به راولې ما ته دغه سړی ویرابار شه د جیل نه کمالي سړی ته په جیل کې سکے ستا غونده خلک خو په ممبرونو خوند کوي ستا غونده خلک خو مړه په اکسلایو کې خوند کوي ستا غونده خلک خو مړه په تخت خوند کوي ته چا دې جیل ته راوستې بس هغه وایي بادشاه ته خو بادشاه سړی په سیټ ناست دی زمونږ غوندې ملنګانو باندې کله کله دا ساړه ساړه بادونه لګي موږ خو چپو وخلي یو زه ګورې که چې ته اوس چې ته مخه راله که نه نو هغه ته وایي فلما جاءه الرسول کله چې راغی استازی بادشاه خو خوب اورېدو که نه چې لاړ نو خپل نوکر یې واپس راولېږو او په مزیدار سورلی باندې یوسف علیه السلام د جیل نه رابار کوي قال نو وی یوسف علیه السلام ته ارجع واپس شه الى ربک خپل مولا ته بادشاه دې وغواړي دک ټیم چې ده ورته ووایي چې بادشاه دې غواړي یوسف علیه السلام پوه شو چې الله زما د وتو فیصله 14 کاله بعد وکړه او اوس به زه د توحید لیډر کېږم نو تمه پیدا شوه فاسأله نو تپوس وکړه د هغه نه بال النسوه څه د حال د هغه زنانو قطعن ایدیهن چې زخمي کړي دي هغې لاسونه خپل نو چې کله بادشاه ووایي زه دې خلاصومه نو چمچې رالی بادشاه ووایي زه د یوسف علیه السلام د جیل نه خلاصومه نو چمچې رالی هغې ورته وایي ته خو دا لږ خلاصی خو دې خو په یو کیس کې بدنام شوی دی خبر یې دی نو بادشاه غلی شو چې دا ما څه فیصله کړې وه دا مو څه ووایي نو غلام ته یې آواز وکړو دې خوا راشه وي مه ځاغله وی ده ته ووایه چې فاسألهم ما بال النسوه څه حالو د هغه ښځو دا څه حساب شوی و التي قطعن ایدیهن چې هغه لاسونه یې کټ کړي وو دا څه کیسه وه نو ګوره تا یوسف علیه السلام ډېر هوښیار سړی و کمعقل سړی نه دی دا زما د خر نه زیات بدي شي دا سوچ هم څه شی دی دکه پرې نه به کار ومالي هر څه له به ډز نه ورکې کله کله به په تا باندې شبهې لګي چې یاره جي
دا سړی چې دی نو دا د اولیاو ګستاخ دی نو ته به فورا نن خلي چې مال یې راوله کینه زه ورسره باز کوم کینه مړه ته چا سره باز کوې څه ضرورت دی سړی یې چغې دې جوړې کړي څه دې متیاز غړکو سره باز کې سله نو دا په باز پوهېږي کله کله به وایي چې بھائی دې د قبر عذاب نه مني نو ته به فورا وایي چې اوس زما پې دوره کتابونه دي ته غلې کښېنه بس پرېږده معاشره کې به الله د عبدالسلام صاحب د په شان ساده ساده خلک ستا په مسله پوهه کړي دا به دفاع کوي که نه ته ولې چغې وې ټول خو داسې تماشګیر نه وي داسې هوښیار عوام یې هغه وایي استاد ستا باره کې خلک دا وایي دا مسله څنګه ده تېر مې بیا دې ملګرو ته وې مې ده ما د شرک مسله وکړه ده ووایي چې زه خو نه قبر ته تلل منم په دې معنی چې ته کاڼي په ځان ووایي هغه ته سجده وکړې هغه ته نو داسې عوام به الله ستا په مسله پوهوي نو ده ته وایي اوس بادشاه هم کمقل دی د دې بادشاه هم د مزغو نیمې حصې کار نه کو کني 14 کاله چې جیل تیر کړي هغه ته څوک دا خبرې کوي دا 302 کیس کې چې څوک قتل وکړي او راشي خلک هغه ته بیا دا وایي چې تا دا قتل ولې کو بس غلی شه که نه کار یې ښکلی نه دی کړی اوس خو چې هفته نیمه تېره کې بیا به ګورو نو ده ورته ووایي بادشاه وایي چې د ښځو دا څه مسله وه یوسف علیه السلام ډېر خفه شو چې خبره لکه بار 14 کاله کې هم چلیږي او لا خبر نو ډېر لنډ خبره کوي ښه اوږد نه کوي دې ته لنډ جواب وایي ان ربي بکیدهن علیم یقینا رب زما په چال د دې ښځو علیم ښه پوهه دی زه صفایي نه کوم بس زما رب ته ما پرېښې او دا د هوښیارتیا جواب دی ښه دې ته وایي لنډ جواب کله چې ته تو دا خو داسې چلو چې د مصر عزیز ښځه وه هغه ډېره د خره لور وه په ما معاینه شوې وه او دا ګړز شو دا ټلیفونونه به یې راتلل نو ده ته دومره اوږده کیسه جوړه کړه چې زه به ځان دې غرق کړم لنډ جواب بادشاه ما سره دا خبرې مه کوه زما رب ته پته ده بس ته د هغې نه ووړه تاله مې د خوب تعبیر درکو جیل نه مې بار کې که پرېږدې مې بادشاه پوه شو چې دا هلک لالچي نه دی او په خپلې صفایۍ کولو کې دې مینتونو ته نه ده محتاج نو سی هسې په حسن هم خوښو دویم یې په علم خوښو دریم پکې غیرت یې ولیدو نو دا 3 صفات په انسان کې ښه صفات دي کوم 3 صفات شماره حسن علم غیرت دا چې درکې رالو ځکه انبیا چې وو وزاده بسطة فی العلم والجسم نو غیرت خو لازمي شی شو بیا الله وی د نبی علم هم اعلی علمي د نبی د علم مقابل چې په هغه معاشره کې چام کړی دی نو زیرو شوی دی دویم جسم الله ډېر ښه ورکړی نو دې لنډه خبره کوي ان ربي بکیدهن علیم ما سره به دا مسلې نه چېړی په هغې زما رب ښه پوهی دی قاله وویل بادشاه زنانو ته دا د جیل مخې ته ښځې مولاړې دي ښه ښځې مولاړې دي او دا مسله جیل نه راله نو ښځو کې اوس هم د ده مینه وه چې 14 کاله بعد یوسف د جیل نه راوځي بیا هغه ټولې ښځې راولاړې دي د جیل مخې ته ولاړې دي خو ارامېتوب هم هغې وکړو یاره ویې چې دی وي چې مونږ خو ورته ووایو چې یا دې جیل ته لیږو یا مونږ سره دې کار ته تیار شه نو دی خو تیار نه شو زړورتیا وکړه نو هغې وي چې راتلو کې بیا ویرو نو بادشاه ته دا ارامېتوب دی وکړو نو دی پوه شو چې دا ښځې چې دي نو دا ډېر مکرجنې دي نو بادشاه ښځو ته وایي چې هغه خو وایي چې د دې ښځو په مکر الله پوهی دی نو بادشاه ښځو ته وایي چې تاسو څه مکر کړی دی نو ښځې الټه ملامتې شوې نو خبره دې ته وایي چې کله په یو سړي داغ پروت دی نو چې تا د یو سړي خبره واورېده نو د بل هم واوره چې څوک د ده وایي چې سپي د نه غوږ وړو نو سپي بسې منډه مه وه په دې غوږ لاس هم وخه مشهوره کیسه ده که نه دا سړي ته چاوي ته ولاړې دا سپي ته وګوره د وکتل بیا خو ستا نه غوږ وړی دی خوله کې یې نیولې دی دې غره غره منډې وایي په سپلی د هغه د مالک ور ډبه وي سپي ته دې ووایي چې غوږ راوړي او دې غوږ خو دې دا دی وي ښه یاسې منډې وی نو په غوږ له ګلاس وغاسي سپي بسې منډې مه وخه نو فورا وایي قال وویل بادشاه زنانو ته ما خطبکن دا څه واقعه ده ستاسو اذ راوتن یوسف کله چې غولولو تاسو یوسف لره عن نفسه د هغه د نفس باره کې قلنا نو وي دې ښځو راډیانو ته ګوره حاشا لله پاکي د الله لره ماشاءالله د جیل نه بهر د جیل ښځې د یوسف علیه السلام صداقت په جیل کې بیانوي او بادشاه ته سترګې اوچتېږي نو د هغو دا یې ویلي ومو وایي که چېرته کې دې ښځو زما صفایي بیان نه کړه زه په بدنامه جامه باندې د توحید مسله نشم بیانولی زه د جیل نه روځم نه هغه ښځې ورته څه وایي ما علمنا علیه من سوء نه یو خبر شوي موږ په ده باندې من سوء د هیڅ نقصان نه بادشاه ته خو وې پردو ښځو سره زنا کول دا خو ډېره غټه خبره ده ما علمنا علیه من سوء چېرته یوسف مونږ کتلې هم نه دی چې ده مونږ پسې داسې مخ قدرې راوړلي
ما علمنا نکره په سیاق د نفي کې ده من سوء نکره ده مخکې نفي راوړه اے الله دا سړی پاک دی بس اسې 14 کاله جیل تیر کو قالت امرأة العزیز اوې ښځې د عزیز د مصر عزیز ښځې ته ګوره الآن حصحص الحق اوس پړاګه شو حق هغې مو وایي بس خبره اوکې شوه ټیک ده که نه انا راودته عن نفسه ما د ده غولول کول په باره د نفس د ده کې وانه یقینا دا جیل کې دننه یوسفو لمن الصالحین خامخا د صادقین د رښتونو نه دی رابارکه بادشاه دا د رښتونو نه دی نو مصر عزیز هم دې زاریان شو چې ظالم یې نه خو جیل ته لېږل یم تاو 14 کاله د ده ځواني ولې په جیل کې زړه کړه او یاد ساته کور کې کته په کټ کې ناست او ځواني دې تیریږي ته نه خرابېږي خو که جیل کې ته چرګان او ګډان خورې ستا ځواني خوري ځواني دې خوري دا علماو لیکلي دي وایي یو سړی و داسې په کونټۍ باندې روانو د جیل به لیسس کېدو نو چا ورته ووایي چې ته څوک یې داسې ویړه کوو د کوم ځای نو ده ورته وایي زه عبدالحلیم ابن تیمیه یم شیخ الاسلام د جیل نه راوتی نو دی ورته وایي چې یو خو هغه د تاتار فتنې کې چې جنګېدو یو لوی ځوان و دا سرونه به یې وال غټه ځواني وه ستا ته نه څه جوړ شوی دی ته خو د میږي په شانوت شوې هغه ورته وایي هغه زما د کلي دور و د مور دعاګانې او د خوشحالۍ ماحول و جیل زما نه دا شی جوړ کړو نو یا یې دومره ځواني وه چې د ده د ملا شاته به 3 کسان نه ښکارېدل دومره پلن وجود الله ورکړو او چې جیل ته لاړو وي داسې وچ نارې شو نبی شیخ الاسلام علته تحفة السجن کې بیا وایي رستم شیخ هم چې جیل د سړي ځواني خوري رستم شیخ هم جیل ته تللی و که نه نو هلته په جړا جړا کې خپله خبره کړې ده چې جیل د سړي ځواني خوري کتار څومره مضبوطې خو جیل دې خوري د جیل غمونه د جیل ټینشنونه د جیل خوراکونه دا دې خوري نو هغې ووی چې دا 14 کاله دی په ده بیا جیل ولې تېرو په وخت به دې ویلي و که نه نو هغې ووی چې هغه په ما زما مینه غالب وه ما یې چې دی به زما مطالبو ته تیار شي خو واقعي دا غیرتي دی په هېڅ صورت نه تیارېږي وی بیا چې کله یوسف علیه السلام د جیل نه راوتو علماو د تفسیر لیکلي دي بحر محیط ابو حیان اندلسي وی په ډرکار جیلیانو جړل په ډرکار جیلیانو جړل نو وی دکه ټایم کې چې کله ډېر جړل نو دا د بادشاه د جیل ته په ډومبي ځل تګو مغروره بادشاه څه کوي چې د جیلیانو خبره وي نو بادشاه چې دا جړا واورېدل د بادشاه د اسلام ټکو کو یوسف علیه السلام ته وایي چې دا ولې جاړي وایي چې دا زما د توحید ملګري دي وایي څه توحید نو ورته یې وایي دا کم خلک چې لګیا دی او دا غیر الله ته را مدد شوی نو ده ته یې په ګیټ کې هغه مسله وکړه چې ما انزل الله بها من سلطان دا مسله هم ټیک نه ده چې دا خلک درګاهونو ته ځي او کاڼي په ځان وایي او غیر الله ته چغې وایي نو بادشاه وایي څه وکړم وایي دا هم را خلاص کړه نو ټول ګیټ خلاص کړو او یوسف علیه السلام سره د ملګرو د جیل راووت او جیل خالی شو نو څه وایي ذالک دا مې ځکه اقرار وکړو زلیخه وایي ښه زلیخه څه وایي ذالک دا مې ځکه اقرار وکړو په صفایې د یوسفو لیعلمه چې پوه شي انی لم اهنه چې یقینا ما هېڅ نقصان نه دی کړی د ده پشیشا بالغیبی پشیشا لم اخنو چې ما هیڅ نقصان نه دی کړی د ده بالغیبی پشیشا وان الله او یقینا الله لا یهدي نه کامیابی کید الخائنین مکر د خیانتګرو مکر الله رب العالمین نه کامیابی ما لها من قرار الله داغي دجل او فریب یو ځل واضح کوي او بیا څه وایي وما ابرئ نفسي اوس یوسف علیه السلام دی ګوره د غرور ټیم راغی څنګه چې ټول جیل او ټول خلک ستا صفایي بیان کی ګوره موحد باندې چې کله سختې راځي په دې سختو کې دی راته ویني نو یوسف علیه السلام چې کله دا د جیل ډرکار ووینل دا د بادشاه د مخې ته ولاړ دی دا د مصر ښځې ولاړې دي یوسف علیه السلام پوه شو جوړ مقام اوس شروع شو امتحانات ختم اوس مقام شروع شو الله رانه نور لوی سړی جوړي نو سړي کې غرور راځي که نه راځي پوهېده چې د بادشاه تخت ته ختون کېما پوهېده چې ټول مصر زما تابع کېدونکی دی او الله په هوایي خیالات راوستل چې کېدی شي خپل مور او پلار وروڼو سره د ملاقات وشي دا ټولې خبرې مضغوطه راتلي که نه نو زړه کې غرور راځي که نه نو فورا یې ووایي وما ابرئ نفسي
ماشاءالله د ځان صفائی به نه بیانې ښه د ځان نه به لوی سړی نه جوړی حسن بصري ویلي که نه وی انا لابن آدم تکبرا په کومه خوله د آدم زوی تکبر کوي وقد خرج من سبیل البول مرتين دوه ځله د متیازو په لار وتی او راوتی دی نو ویده کې د تکبر پاتې څه دي وما ابرئ نفسي او زه پاکي نه بیانوم د خپل ځان ان النفس لاماره بالسوء یقینا النفس لعمارتن ډیر خودون کې د بده الا ما رحم مگر هغه څوک چې رحم په وکړي الله چې رب زما دی ان ربي یقینا رب زما بخون کې او رحم کوونکی دی وقال الملك اوس بیج وته لګي ښا بیج وته لګي سٹار وته لګي لایک وته کوي وقال ويل بادشاہ اوتوني به راولې د ځوان ماته بادشاہ کور ته لړه خوسو جدا شو د خپل محلې نه د خپل خلکو نه خپل سیټ ته لاړو د بادشاہ تخت او خطو بادشاہ اوتونی به د ما سره جدا کمره کې سپیشل ملاو کې اول ملاقات په جیل کې او ښه بوی دی په جیل کې او ګنده حالت دی اوس یوسف علیہ السلام ټیټ ویټ دی کاټن جامې یې چولی دي خو په ایکسرای کې د بادشاہ کمرې ته بوتللی شو اوتونی به راولې د ځوان ماته استخلصه لنفسي چې خاص کړم د خپل کار د پاره دا به زما جدا خواص وکړي که نه د کار خلک وي ٹھیک شو که نه جي دا به زما د کار سړی یاره داسې کس هم په خدای الله مخانه تاخانه وکړه لنفسي زما د ځان دپاره بس دی دا به زما سړي فلما کلمه نو هر کله چې خبرې وکړې د هغه سره اوس دا د بادشاه او د یوسف علیه السلام پیس بای پیس پیس ټو پیس آمنے سامنے خبری دی نو چې کله دا ټول حالات تیر شو کنه نو په جنگ ټایم کې سړی خلک چې کم دی نو څه کوي تبي زه چې کله دې ځای ته راتلم عبدالسلام صاحب نو دې خلکو دې باچاګانو ته ډېر غول خوراک جمع کړو چې تا مولوي صاحب داسې او دغسې نو دی خو خبر نه و نو زمونږ نه داسې ډېر بدزونه و نو دلته کې زه راوغوښتم نو زه چې لاړم نو ما ته یې ویل چې لکه د الله بنده ما ته خو ستا متعلق خلکو یو څه تا خو ډېرې د کار خبرې وکړې نو ده ته وایي چې فلما کلمه کله چې مخامخ خبرې وشوې قال نو ویل بادشاه یوسف ته انک اليوم ته خو د نن ورځ نه لدینا زمونږ سره مکین مرتبی والے امین امانتداری دو بیجه وته ولګېدل یو مکین سوړي کې سړی نه ستا به دسخط به د پوره ملک اوړي راوړي دسخط به دې چلیږي ستا تزکیه به قبولی امین او بس تا په لاس به پیسې تقسیمیږي ته مونږ ته غل نه ښکارې ته لوی نبي او د توحید لیډر او دا اشاره ده چې هر په توحید باندې او په حق باندې جیل ته تلی الله د بادشاہي په حالت کې را واپس کړی دی انک اليوم لدینا مکین امین دا بیجه وته ولګو قال اویل بادشاہ اویل یوسف علیہ السلام اجعلنی مقرر کړما علی خزائن الارض په خزانو د ځمکې د مصر بادشاہي کې سره کا زه په دې امور انتظامیو باندې ډېر ښه پوهېږم انی حفیظ یقینا زه ساتونکی یم د مال ستا علیم او پوه یم په امور انتظامیو د شریعت علیم او پوه یم په چلولو د ملکو علیم پوه یم په نافذ کولو د اسلامی قانون په ملک د مصر کې مال چل راځي زه د طاغوت ملا ماتولی شمه زه مقابله کولی شمه اسامه دی او ملا عمر دی چې و روسې په کونه کېنه او که کېنه نه ولې علیم پوه یې وکنه چې څنګه به ماتی دی چې راللو نو دی په جازونو کې و دا روس ډغار کوه په جازونو کې ښځې به یې ته اوچتولی درزارو ملا عمر دی دی اسامه دی دی خلکو یو کار وکړي تاسو غارونو ته ننوځئ دې ځمکې ته راکوز کړي نو هغې غاړو ته نو دا روس خو کمه کلو هغې وی چې ګنې ختم وکړو چې ځمکې ته راکوز شو دي پې ورغلل نو په لاسو کې دا ډېر تکړه بس دوه نوړی یې کړه د موسی علیه السلام امارو ټول یو نوړی کړه په خبره پوه شوې که نه نو هغې ویې وی اوس به څه کوو وی اوس به دا کوو چې دوی به حکومت کوي او به تاسو به ډزې کوي ورته ګورئ نو دا هغه کسانو دی وایي چې زه په عمر ته صرف په ځینې خبرو پوهېږې چې ټس ټوس ډېر وکړې نور په دې پوه نه شوې چې ملک به څنګه چلی په دې پوه نه شوې چې طاغوت به څنګه لرې کړی او قرآن او سنت قانون دا علم یو مولا سره نشته او کلسه کړو سره هر مولا بد دی یاره دا علم هم زده کول غواړي انی حفیظ علیم یو خو چې داسې مولا چې حفیظ د مال دغه هم کولی شي ساتنه هم کولی شي چې داسې دله سړی نه یا غل چې ته وي کور ته راړېدلی و نو غلا یې کول دا ماشوم چې د راویښ شوی دی
نو چې دی ګوري چې غر خو بلا کړی وړ نو هغلته وی وي زما دا بسته را سره مه اوسه کني پلار راویغومه نو دا دیغ د خپل د بسته اوسه چې د سکول نه بېغمه شم نو بیا کوه غله کني وي پلار ته رنګ ورکوم چې راشه غل راغلی نو داسې نه هغه مولا کني وي غل اړېدلی و نو ښځې وکړو چې یو خواره ته خو داسې ودی خړلارې دی جوړه کړی دی جوړ غل راغلی دی هغه وي سم له وده شه مړې وي زه پکې درځې نه موم دی وکړې شپې څه ومومي نو هسې خو غل اوس غله وکړه ظالمه ته راځه شپه څه کې په خبره باندې پوهېږې که نه پوهېږې انی حفیظ زه حفاظت کوونکی یم وکذلک مکننا لیوسف دلته هسې یو مسله یاد ساتئ انی حفیظ علیم وی دا وګوره وی په خپله مولا حکومت غوښتي شي که نه یوسف علیه السلام ونه وی چې اجعلني علی خزائن الارض زه په دې خبرو ښه پوهېږم انی حفیظ علیم وی ځان له به په خپله هم بادشاهي غورئ خو خبره داسې نه ده ځوانه دا ذکر د علت دی دپاره د تخصیص د منصب او دا تزکیه د نفس نه ده چې ځکه چې الله تعالی د تزکیه د نفس نه منع فرمایلی ده او که تزکیه شي نو دا خو نبي دی او نبي ته خو حکم دا دی چې ته قانون په لاس کې واخله نو د نبي امور به ته په ځان باندې نه قیاس کوې بل دا چې د نبوت د چې ارسه په لاس کې اغستل نو دی د آسماني وحي تابع و او تا لکه حکومت راغی نو ته به هم د ټرمپ غلامې تا لکه حکومت راغی ته به هم د بل چا په خوله کښېنې او باسې ته به دغه د لاډ بیکالی قانون ته ساین او دستخط کې ته به هم په دغه غلو تپلو باندې ژوند تېری ده خو ټول قانون په لاس کې اغستو نو که ته په لاس کې اغستی شو خو بیا ډېره ښه ده خو چې نه شي کولی نو ټایم به دې نه تېر کړی کله به در باندې د ډیزلو دروغ جوړي کله به در باندې یو جوړي بدنام به دي کي کار به لږ کړي او بدنامي به در ډېره جوړه کړي ښه دا ده چې د دې سپو منځ ته د عالم نیسي زما دا رایه ده چې د دې سیاست د پارلیمنت د دې سپو منځ ته دی عالم نه ځي چېرته عالم نه دی تللی مګر هغه علماو کې هم دی شرمولی دی په عوامو کې هم شرمولی دی او ته وګوره خپل یو بل دوره نه شرموي چې څوری مولا شرموي او ماشاءالله زمونږ د مولانو اتفاق خو به هم مني نو زه ټیک شو مجبوري ده نو سیاست ته یو عالم د ټول علماو لیږي نو سیاست کې هم درې ډلې عالمان ناست دي سلک خو نه دي نو هر یو د بل خپې وایي که نه هر یو د بل خلاف دی نو که اوس اتفاقي د ټولو علماو دي سره په دې یو مسله چې یاره کم از کم د الله قانون په ځمکه نافظ کول اتفاقي امر دی په دې کې مونږ د سره یو نو بیا به هم ښه نو او بیا وګوره نو یو جمعیت دی نو په منځ کې څو ډلې شوی دی شمارلی دی او په لاشي دي شیراني دي که څه دي محبوبه زه خو ډېر نه خبرېږم کم کم نمونه دي جدا دی نو سمیع الحق صاحب دا ګوړي جدا دی نو فضل الرحمن صاحب جدا دی په خبره پوه شوې نو په هغه یو کې ښه نو بیا دلته مردان کې نو شجاع الملک صاحب جدا دی نو اکرام الحق استاد جدا دی لکه مانه خو هیر دي کم کم نمونه دي همداسې دي که نه نو سپخپلو کې بلاړه دي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ته به هسې یو ګڼې دا خو چې کوم دی نو د اړه غبات دی غنم چې به بې خلکو بوخالو زولو هسې ټول تس نس دي نو دې کې هېڅ فایده نشته دا خو چې کوم دی او دې جمهوریت کې کپرې تللی شي چې ډېر څوک دي نو هغې به یې ګټي نو ډېر دنیا کې سره زر دي او سپین زر دي او که نه ډېر دنیا کې سلور دي سلور دی نو خو سلور به ګټي سره در سپین زر خو لګي چې د ډېرو په رایه باندې شپه خو ډېر خو خره دي هوښیار دنیا کې ډېر دي که کمقل نو چې په ډېرو باندې شپه خو کمقل به ګټي دنیا کې لال جواهرات او یاقوت او مرجان ډېر دي که نه عام کاڼي ډېر دي نو چې عام کاڼي ډېر دي خو عام کاڼي به ګټي که نه دا د خرو خبره ده دنیا کې چې کوم دی نو ښایسته حلال پرندې لږي دي خارو چنچړه به کمه وینې خو کارغه چې د یو ویشتو نه کرنګار وخیږي نو دنیا کې خو چې په ډیروالي شوه او په کپرو شوه نو اقبال صاحب هم د دې نه ډېره ګیله کړې وه وی اس میں لوگوں کو گنتے ہیں تولے نہیں سکتے دې کې وی خلک تللی کېږي نه شمارلی کېږي د زناکارو د شرابي او د عالم ووټ یو شی دی اوس سوچ کوه نو د زناکار د حرامیتوب د لیډر او د کلاړي او د عالم ووټ او رایه یو شی دی او دریم دا چې لیونی ووټ د لیونی ووټ لګي که نه لګي نو چې کمې رایې کې د لیوني رایې له اعتبار نو دا څه رایه ده
رای و امرهم شورا بینهم نو سلنډر شورا خو د اوخيار خلق وي سم اوخيار راول نو د غي برای ته پاس پهلو کا دا خو رای نه دا خو جمهوریت ده اکثریت ته ګوره په خبره پوي کنه وما يتبع اکثرهم الا ظن وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ان يتبعون الا الظن نو غن خو اکثر ګډو وډو بس رواني خجي وكذلك مكنا ليوسف في الارض او دغس ورکړو یوسف علیہ السلام ته پسمکه کیسه يتبوأ منها دیرین ولي وداغینا حيث اشاء چکم زه به خوغوا نصيب برحمتنا من نشاء رسو من خپل رحمت لرا چاته جوړو نه بربادو من بدله د خيستا عمل کوونکو خامخا بدله د اخرت وردا هغه چاله چې ایمان وروړي وي او تقوا لري او جاء اخوه يوسف نه بس